توبة نصوحا وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف باندې خپل خپل خیسته کوي. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومعوانا محمد رسول رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وعترتك يا خاتم النبيين. ما عزت مندو، نن اسلامی میاشت سورلسم تاریخ او اسلامی میاشت اتم میاشت 1443 سینی ہجری با مطابق 18 مارچ 2022. ما عزت مندو، مختصر غند وقت وی، جامع معنی خبری وی، ما طرف تلک توجہ لرے، کوشش وکئی چې دا څه خبرې مونږ وورو چې دې ته په خپل زړه ګلدسته کې ځای ورکو او عمل پې باندې وکړو. 154 ګانټې مونږ ګرځو، مونږ ته چېرته واز و نصیحت موقع نه میلاویږي. دا جمعه چې دی دا یو بهترینه موقع دی علم دین. ما عزتمندو، قرآن مجید کې الله فرمایي کل نفس ذائقة الموت، ہر یو سا لرونکی بعد د مرگ ذائقه سکی. فرمائی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمائی تاسو چیرته چې مرگ به تاسو ترازی، اگر چې تاسو مضبوطو قلعو کې ځانونه بند کوي خو مرگ به ترازی. دا مسلمه خبر. په دنیا کې ته انجینیر شا، ته غټ سائنسدان شا، ته غټ طبیب ډاکټر شا، ته د معاشرے یو غټ سړی ولې نه، خو مرگ یقیني دی، دې کې څه شک نشته دی. پښتانه متل کوي وایي مرگ حق دی او کفن کې شک دی. مرگ نه چېرته تیښته نشته دی. نو ما عزتمندو، تاسو به نه یو خبر، او که خبر یې بیا یې واورئ، که نه یو خبر شي. مونږ چې یوه ستن لګو که نه، داسې به کس نه وي چې ده ته تکلیف نه وي. یوې معمولي ستنې سره مونږ ته څومره تکلیف وي. بلکې ډېر خلک خو داسې دي چې ګولۍ 10 ورکه خوري خو ستن نه لګوي، ستنې نه یریږي. ډېر غټ غټ پهلوانان، ډېر غټ تکړه خلک ستنې نه یریږي. یو رگ کې مونږ تکلیف نشو برداشت کولی. یو رگ کې په دې انسان بدن کې صرف په دې ژبه کې الله 10,000 رګونه ایښودي دي. 10,000 رګونه الله په یو رگ کې ایښودي دي، او هر یو رگ کې الله رب کریم 1000 ذایقې ایښودي دي چې دی محسوس کوي. اوس چې په یو ژبه کې 10,000 رګونه دي، په دې کل بدن کې به څومره رګونه وي. یوه ستن ته او ما رگ کې نشو برداشت کولی، مټ ستن نشو برداشت کولی. نو چې کله یادو ساته له تا د خپو نوکانو نه، له دې رګونو نه د تا اول روح وځي، هغه به د ستا بیا کم کیفیت وي. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دا مړي ته چې کم تکلیف وي مرګ په وخت باندې او دنه کم روح وځي، فرمایي که خلکو ته پته ولګي نو دا مړی به پرېږدي، هر سړی به په خپل ځان باندې شي. داسې یو عجیبه کیفیت وي د مړي. بیا چې کله غسل ورکېږي نو حدیث شریف کې راځي دا مړی وایي مړی روح وایي الله د پاره په ما باندې رحم وکړي، په ما باندې دا لاس آرام سره راکاږي، زما د بدن ټوټې شوی دی. حضرت کعب الاحبار رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لاس کې ایمان راوړو، دا د یهودیانو عالم و. وای اے کعب الاحبار، تا خو پخوانی کتابونه هم ویلي دي، قرآن دې هم ویلی دی، عالم ما ته د مرګ کیفیت بیان کا. نو دی ورته فرمایي د مرګ کیفیت په داسې خپل عقل مطابق زه درته وښایم. وایي داسې دی
لکه یو انسان ته چې خپلو طرفه غنه وردنه کې غنه خو پیژنې که نه ازغي چې په باندې غنه وردنه کې د خپلو طرفه او په خولې طرف یې راکاږي او ځان سره دا کلمې کلیجي زړه ارس راکاږي وایي دا مرګ انسان ارس داسې ځان سره راکاږي. ما عزتمندو قرآن کې الله فرمای الله ته توبه وباسئ خو توبه نصوحه. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے فرمائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس وکړو چې قربان یا رسول الله دا توبه نصوحه څه ته وایي؟ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل ګناه نه داسې توبه کول چې بیا ګناه کول تا ګمان هم نشي را او هغې ګناه طرف ته ورتګ تا ته داسې مشکله شي لکه یو ځل چې ته له ځناور نه پی ولوشې او دوباره د ده تیو ته هغه پی ختل مشکل دي، ناممکن دي. انسان دپاره ګناه نه بعد توبې کولو، توبې نه بعد د داسې خپل ځان جوړ کړي چې د ګناه طرف ته نه ورځي. دا توبه نصوحه دی. قرآن کې الله فرمایي الله تا توبه نصوحه وباسئ. ما عزت مندو یو کتاب دی حکایت اور نصیحت ډیر پخوانی کتاب دی. هغه کې د یو بغداد بادشاه واقعیا لیکلی شوی ده. بغداد کې یو بادشاه ډیر نیک پارسا و. انسان چې څو عمر زیاتیږي دوره د ده حرص سوا کیږي، چې څو عمر زیاتیږي دوره د دنیا په خوند باندې دی پوهیږي. مرګ هیڅوک نه خوښوي، هیڅوک نه خوښوي، هیڅوک مرګ نه خوښوي. زمونږ یو ترو الله دې وبخي 90 نه بره روانو ډېر کمزوری و. ما ته وی دعا کوه چې خدای پاک دې ځل ژوند راکړي چې دا یو ځل روجې خو زه صحیح پکې ونیسمه. میل ښه نیت ته دی خو لکه مرګ څوک نه خوښوي. بهرحال ما عزتمندو دا بادشاه د باندې تقدیر غالب شو. چونکې بادشاه هغه سادگی، هغه عاجزی، هغه انکساری ارسه بیا پریخول، بیا دوباره موج مستیو ته راغی. یو عالیشان محل جوړ کړی او روزانه به دا ډولونو او باجو ول او سرناګانو ول خلک پراتله او خلک پراتله تپوس پېته کولو څنګه دی زما دا محل، خلکو به تعریفونه ورته کول. بیا خلکو ته وی تاسو ما ته مشورې راکوئ په کم کم ځګي کې زه داسې یو محل جوړ کړم. مالداری خلک په ورتله، وزیران به ورته راتله جی دلته چې جوړ کړئ، دلته چې جوړ کړئ او داسې جوړ کړئ او داسې جوړ کړئ. روزانه به دا سلسلې روانې وې لکه هر یو انسان یو لین روان کړی. دغسې به دته خلک راتله او روزانه به خلکو نوې نوې دته آیډیاز ورکولې، مشورې به ورکولې چې بادشاه سلامت داسې جوړ کړئ. ده به خلکو ته وی چې تاسو داسې داسې محلات جوړوئ. د یو انسان چې نیک وي او نیکی نه بعد دی ګناه طرف ته ووړي نو بیا دی په ګناه باندې داسې دلیر شي چې دته ګناه په ګناه نه ښکارېږي، ډېر ډېر زیات دلیر شي. الله دې مونږه بچ کړي. نو ما عزتمندو دې بادشاه بالکل فکر نو په دې کې یوه شپه دوی محفل شباب و سرور دوی وکړلو، انتهایی موج مستیانې وکړلې، شرابونه وسکلی شو. د بصرې دا بادشاه په موج کې دی. اچانک یو هیبتناک آواز آسمان نه پې وشو. وی ای ښایسته محلونه جوړونکو ولې تاسو نه مرګ هیر دی؟ تاسو به ما خواته نه راځئ چې د دنیا په موج کې ډوبې، د دنیا په خوندو کې ډوبې، بس دنیا ته تاسو هر څه وویل، تاسو نه ما طرف ته راتګ هیر شو. بس ما عزتمندو یاد دا یو داسې آواز و چې واړو زړونو ټک ورسره وکړلو. بادشاه د مصاحبینو ته ووی تاسو دا آواز واورېدو که صرف ما واورېدو؟ وایي چې مونږ واورېدلو. وایي زما دنیا زړه دنیا یې زیر و زبر کړه، داسې یو آواز و. وایي ای زما ملګرو ما په دې زړه کې څه لږ درد محسوس شو، تاسو محسوس کیږي که نه؟ وایي نه. وایي ما ته داسې ښکارېږي چې ما مرګ ټیم راغی، ما مهلت ختم شو. وایي تاسو ما دپاره څه کولی شئ؟ وایي علیجا چې څه تا خوښوي مونږ به ستا دپاره هغسې کوو. وایي چې څومره شراب پراته دي ټول مټکي مات کړئ. ټول مټکي یې مات کړل.
رب ته په سجدې شو، وای یا ربه انسان یم، خطا شوم، غلطي مې وکړه، زه په خپلو ګناه باندې نادم یم، خو یا الله د توبې دروازه لا بند شوې نه ده، ته زما توبه قبوله کړې. بس دې نه بعد مرګ 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 دا ټکي په خوله باندې و، سړی مړ شو. د هغې زمانې علماو فتوا ورکړه چې د دغه بادشاه توبه الله تبارک وتعالی په خپل دربار باندې قبوله کړه. ترمذی شریف کې 5204 نمبر باندې دا حدیث موجود دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دے حدیث راوی دے فرمائی دا حدیث نبی علیہ السلام نبا دا خبر ما او ظلو نزیاتا اوری دلی. کم خبر؟ مدینہ سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایو ورس فرمائل مونتا چھ بنی اسرائیلو کے یو سڑے و کفل نمے و کفل او دبا خمالدار ہے وہ ہر قسم گناہ کولا پا ہر قسم روپو بیا خستا. ایوہ ورز ایوہ حسین و جمیل لاچار خزوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا خزوہ تراغا دور توی ٹک تی زبستا ضرورت پورا کما خو تب ما سارا بدکاری کوئے دے پا بدل کے بزت آتا سلور سو دینار درکم دینار دسروی وہی صحیح دے موقع محل هر څه توی شو. کله چې دا ښځه ورته راغه او دی د ښځې خواته کېناستو نو هغې ښځې بدن په راپیدا شو. وایي دا بدن دی ولې رپي؟ وایي زما لاچاري دی، ما مجبوري دی، ما چېرته بدکاري زناکاري مې نه ده کړې. ولې؟ مشکات شریف حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي کله چې څوک زنا کوي زنا د دا ایمان لدنه اوچت شي. مشکات شریف حدیث دی چې زنا کوي د ایمان لدنه اوچت شي. دا یو داسې فعل دی. یاد وساتئ د پیغمبرانو بیبیانې کافرې تیرې شوي دي خو زناکارې نه دي تیرې شوي. الله په نیز باندې کفر بد شی دی خو زنا چې دی دا عیب دی، عیب د مخ نورانیت ختموي. الله دې مونږ ټول هر قسم بدکارۍ نه وساتي. ګورې په سترګو سره کتل دا هم زنا دی، په لاس سره ګوتې ورول دا هم زنا دی، د لاسو زنا دی، او په خپو باندې ورتګ دا د خپو زنا دی. وایي ها ښځې وایي بیا وایي ما تا مطالبه چې قبوله کړه صرف دې له وجې چې زه انتهایي حاجتمنده یم، کنې ما دا کار نه کړی دی او نه دا کار کومه، بدن یې په راپیدا و. بس د الله خوف په دغه سړي باندې غالب شو. ښځې ته وایي ورځه پیسې والا وځه بیا ما مخې ته مه راځه. او له سترګو نه دوه اوښکې توی شوې. وایي یا ربه دا زه څه په ګډو وډو باندې اخته یم، دا زه څنګه ګناهونه کوم دړادړ. ما عزتمندو مرګ خو پته نشته چې کله به راځي. ترمذي شریف حدیث دی چې په دقه شپه باندې دا سړی مړ شو. دا بني اسرائیلو کفل نامی سړی په دقه شپه باندې مړ شو. چې مړ شو سهار د ده په دروازه باندې لیکلی و الله رب کریم دغه سړي توبه قبوله کړه، الله په در دی قبول شو، الله دته بخښنه نصیب کړله. دومره مهربان ذات دی. خو چې لږ شانتې ته ورته راشي مونږ خو راځو نو مونږ دلته ګورو افسوس خبر دی دومره مونږ دا کارونه ضروري دي که نه چې جمعې په ورځ مونږ ته دعا موقع نه میلاویږي. دومره د دنیا کارونه ضروري دي او په دې ستاسو خلکو کې داسې خلک ناسي چې دوی سره د سنتو ټایم نه وي. نو په ورځ د قیامت په نبی علیه السلام ته په کم مخ ورځئ چې زما شفاعت وکړه چې ته وایې چې تا خو زما سنت پرېښودي په دنیا کې، جمعې غوندې اهم سنت پتا نه کول مسلمانه. نو ما عزتمندو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ابن ماجہ شریف حدیث تے وہی انسان کل دے ازمک نواخلہ تر آسمان پورے گناہونو کی خو دے گناہونو باوجودہ د پزړه کې ندامت وی دے په گناہ باندې شرمنده وی. فرمائی اللہ مہربان ذات ته د گناہونو به ټول معاف کی. نن یو گناہ دے یو گناہ کول دی یو گناہ باندې ندامت دی.
نن خلق ګناه هم کوي خو په ګناه باندې ندامت نشته دی، ګناه باندې شرمندگی نشته. بس څوک هغه سکول والا توبه عمر تیر شو خو مونږ سکول والا توبه نه هیریږي، سه یا الله بس توبه مې ده توبه مې ده توبه مې ده. د توبه دې ته نه وایي، ګوره یاد وساتئ دا خو د سکول توبه دی چې مونږ به وړکیوالي کې استاد ته وایي بس استاد جي توبه مې ده بیا به داسې نه کوم. دا خو د سکول توبه دی. الله په نس توبه څه ته وایي؟ توبې دپاره امام غزالی صاحب په احیاء العلوم فرمایي 3 شرطونه دي، 3 شرطونه. اول چې ته کله توبه وباسې نو اعتراف جرم به کوې، کوم جرم دې کړی دی هغه اعتراف به کوې، منې به چې یا ربه ما دا جرم کړی دی. دا یو شرط دی، اعتراف به کوې چې توبه وباسې. دویم شرط دا دی چې ندامت څه ته وایي؟ شرمندگی تا، پشمانی تا، خفگان تا، په خفه به یې چې یا رب ما نه دا ګناه شوې ده. او دریم څه شی دی؟ دریم اعتراف جرم. دریم چې دی، دریم ترک معاصی، یعنی ګناه پرېښودل چې بیا به زه دا ګناه ونه کړم. توبه دې ته ویلی کېږي. اصل توبه دا دی چې کله ته دا توبه وباسې بیا دې ګناه طرف ته تا ته ورتګ مشکل شي، ته دا ګناه مکمل طور باندې پرېږدې، بیا الله په دربار باندې ته قبولې. او چې کم سړی بار بار توبه وباسي او له ګناه نه ځان نه ساتي، نو روایتو کې راځي الله رب کریم فرمایي دا انسان ما پورې خندا کوي، دا انسان ما پورې خندا کوي. توبه وباسي بیا ګناه وکړي، توبه وباسي بیا ګناه وکړي، توبه وباسي بیا ګناه وکړي. بهرحال ما عزتمندو قدرمندو، نن دا کومه شپه چې روانه دی دې ته شب براعت ویلی کېږي. براعت وایي ازادۍ ته، شب وایي شپې ته. دا نن شپه چې دی دا جهنم نه ازادي شپه دی. نبی علیہ السلام فرمایي په دې شپه باندې حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما خواته شپه و خو ما په خپل ځان خواته کمره کې پیدا نه کړو نو جنت البقیع ته ورپسې ووتم. او مې کتلو چې الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم په جنت البقیع کې تشریف فرما دی. ما ته و فرمایل ای عائشہ زه تا سره د ستا حق نه خورم، خو تا ته پته شته نن کومه شپه دی؟ نن شپه چې دی شب برات دی. نن شپه داسې شپه دی چې په دې شپه باندې الله د بنی کلب قبیلې کلی بیزو باندې به ویښته زیاتو، د بنی کلب قبیلې بیزو ویښتو نه زیات الله رب کریم زما امتیان بخي او جنت ته دننه کوي. خو یو څو کسان نه بخي. مختلف روایاتو کې ذکر راغلی قاتل الله نه بخي، قاتل د قتل کونکی مړی کونکی الله نه بخي، مور او پلار نافرمان الله نه بخي، قطع تعلق کونکی الله په دې شپه باندې نه بخي. زمونږ دا ښځو په شان باندې معمولی خبرو باندې چې لانجې کونجې کوو که نه او بالکل تعلق ختم کو، دعا سلام سره ختم کو، بالکل لکه ډزې مو چې سره کړې وي او زمانو دشمنیانې مو وي، په معمولی خبرو باندې مونږه ګورې دا ناروا دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا يدخل الجنت قطعات، رشتہ داری قطع تعلق کونکی به جنت ته نه دننه کېږي. تا دې بیا اوږدې تسبیح اخیستې وي که نه، ته دې بیا ډېر زیات عبادتونه ولې نه کوې؟ خو چې خپلو خپلوانو سره تعلق نه ساتې داسې سړی الله نه بخي. که دی تا شړي هم ته ورځه ته تعلق ورسره ساته، الله به دې په یوز کې تا ته جنت درکوي. نو په دې شپه باندې بل هغه سړی الله رب کریم نه بخي څوک چې د مور او پلار نافرمانه وي. د مور او پلار نافرمانه سړی په دې شپه باندې نه بخي. نو ما عزتمندو شپه لا پاته دی، نن به زمونږ د یو کال عملنامه بندیږي او د بل کال عملنامه به سټارټیږي، الله له جانبه به فرشتو ته حواله کېږي. نو په کار دی چې زمونږ عملنامه بندیږي چې مونږ نه کوم ګناهونه شوي دي په هغې مو توبه باسلي او دا کم خلق چې نه بخلی کېږي هغه عیب هم له ځان نه وباسو. او دې نه علاوه دا نن شپه مونږ په عبادت تېره کو، سبا ورځ روژه پسې ونیسو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل زه دا خوښومه چې ما عملنامه بندیږي په داسې حال کې چې ما روژه وي، چې زما نوې عملنامه کولاویږي په داسې حال کې چې اول زما روژه پې لیکلې وي. نو روژه به نیسئ انشاءالله. انشاءالله سبا
کرب ته منظور روزه به وي او ان شاء الله دې په سلسله کې بنل فیضان مدینه کې یو غټ عظیم و شان پروګرام کېږي ماښام نه بعده ان شاء الله شب برات پروګرام به وي او د ماشومانانو ختمونه دي د ترجمې د ناظرې د حفظ زمونږ وړو چې دلته کوم حفظ کړی دی چا ترجمه کړې ده چا ناظره ویلې ده هغوی ختم به هم وي تاسو ته هم دا دعوت دی چې دا بختوره شپه تاسو نور هم بختوره وګرځوئ په خپل ځان باندې په دې شپه باندې چې څوک اوبو ته خوټ ورکي اوه بیرې پاڼو سره او بیا هغه اوبه یخې شي په هغوی باندې غسل وکړي نو ټول کال به په دغه سړي باندې جادو تعویز اثر نه کوي دا د دې شپې برکت دی څوک چې په دې شپه باندې په اسمت رانجو باندې سترګې تورې کی کل کال به په سترګو کې الله خوږ نه راولي دا د دې شپې خاص معمولات دي په دې شپه قبرستان ته تک سنت دی او ماښام مونځ نه بعده شپږ رکاته نفل دي شپږ رکاته هر دوه رکاتو نه بعد یو ځل یاسین شریف یا 21 ځل سوره اخلاص ویل دي او دعای نصف شعبان ویل دي نیت په دې طریقې سره کې دوه رکاته نفل کوم لپاره د درازي عمر بالخیر یا الله ما ته درازي عمر بالخیر نصیب کې په دې حاضر وخت مخ مې د په طرف ته کعبه شریف الله اکبر په جبه نه درځي په زړه کې نیت وکړه دوه رکاته به عام وکړې کوشش کوه ولا دوالین نه بعد درې ځله په هر رکات کې قل هو الله سورت ووایه بیا به سلام وګرځه یو ځل سوره یاسین ووایه یا 21 ځل سوره اخلاص ووایه که دواړه ووایه غوره دی بیا دعای نصف شعبان ورپسې ووایه بیا دوه رکاتو نیت وتړه دوه رکاته نیت کوم لپاره د دې چې یا الله هر قسم بلاګانو آفتونو مصیبتونو نه مې بچ او محفوظ کې د شپې په برکت سره بس الله اکبر بیا به ساده نفلو کې سوره یاسین یا 21 ځل سوره اخلاص او دعای نصف شعبان او بل دې سره سره دریم ځل چې بیا پاسې نو نیت پاو کې نیت کوم دوه رکاته نفل لپاره د دې چې یا رب خپل ذات نه علاوه مې چاته محتاج مه کړې دا نیت پاو کې الله اکبر دوه رکاته ساده نفل به وکړې کوشش کوه هر رکات کې درې ځله قل هو وایه چې یو قرآن ختم درته میلاویږي سلام وګرځه سلام نه بعده 21 ځل سوره اخلاص قل هو ووایه یا سوره یاسین ووایه یا دواړه ووایه او دعای نصف شعبان ووایه انشاءالله زمونږ فیضان مدینه کې به هم ادا کیږي نفل به ځان ځان له ادا کیږي او بیا به مشترکه طور باندې یاسین شریف ویلی کیږي دعای نصف شعبان به ویلی کیږي نو تاسو که دلته راشئ نو انشاءالله په اسانۍ سره به تاسو ته د عبادت دا موقع او محل